کله دا خلک چې کوم مشران او کوم دلته د لونګیو والو په دې مروت چې کومي جرګه ده په دې چې د پالیکشن ټیم چې دا اکثریت خانیزم سره او ټول خرڅلی وله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو تاسو ته څنګه پته ده چې 25 تاریخ ته لکه مروت شي امن جرګه وسله او په امن جرګې چې د لکه مروت عوامو برپور شرکت وکړ. د داد مستحق دي هغه ټول خلک چې چوک دی ګرمي چې او مصروفیات چې د امن حواله سره دی جلسې ته د احتجاج ته راغله. مختلف بس دوه ورځ د وینو شیر افضل خان باندې تنقید لګیا ده او قسمه قسم دا هغه خلک دي چې کوم شیر افضل خان دلته لکه مروت چې الیکشن ټایم چې د خلکو ته شکست ورکړیو او هغه خلک نن اوس فیسبوک باندې د شیر افضل خان خلاف پروپاګاندا او یو مهم شروع کړی ده. زه صرف دومره وایم باقاعده بلکې دې باندې شیر افضل خان ویډیو هم بیان کړی ده. شیر افضل خان د ټول پاکستان چې نن په دې دور کې او په دې ټایم کې شیر افضل خان د هر سړي دومره مینه ده ورسره، محبت ده ورسره، دا عزت او دا چې کوم شیر افضل خان ته ملاویږي او دا د تاسو مرزیلې نه لکه مروت نه دا احساس موږ ته حاصل ده په ټولې پښتونخوا چې له دې خاورې موږ داسې یو انسان د میشن ته ورکړی ده او په موږ خاورې چې پیدا سلی ده چې الله پاک موږ ته د موږ لکه مروت خاورې ته دا د یو تاریخ حصه جوړېږي او تاریخ لیکسي چې دا په دې دور چې او په دې موجوده ټایم چې دا احساس په ټولو پښتونخوا چې د موږ لکه مروت او خاص کار مروت قوم ته حاصل ده او دا تاریخ چې به لیکسي. نو زه صرف دومره وایم امن په حوالې سره شیر افضل خان چې کومې خبرې ویډیو شیر کړې وه، بلکې شیر افضل خان یوه خبره به زه تاسو سره وکړم. شیر افضل خان چې کله پی ټی آی په خیبر پښتونخوا چې 70% پی ټی آی سپورټران دي او پی ټی آی قیادت ده عمران خان سره ولاړ دي خلک، نو هغه 70% خلک دا اوس چې کوم جرګه د مشران راغلي وو او د حکومت یعنی موږ اسټابلیشمنټ خلاف چې مونږ اپریشن په لکه مروت په خاوره نه منو دې خلاف دا جرګه کړې وه. نو زه به داسې ووایم چې کله عمران خان 9 مهینه بعده د ټولې پښتونخوا چې ټول پاکستان چې یو خوف او یو داسې فضا قایمه شوه چې یو پښتون دلته چوک له کوره نه سر وتی، یو پښتون حق احتجاج نه سو کولی، یو پښتون ته خپل حق ازادي رایې حاصله نه وه. نو آیا چې کله په ټولې پښتونخوا چې په ټول پاکستان چې دا شیر افضل خان مروت و چې دې جنډه چیګه کړه او په ټول پښتونخوا چې وګرځېده، په ټول پاکستان چې وګرځېده او دا خوف او دې خلکو ته دا وویل چې مونږ له چا نه ډارېږو، مونږ خپل حق اخیستی سو، مونږ په خپل حق لارې درېدای سو. نو پښتانه ټول راوچیګول او په هغې زړو چې خوف ختم کول دا د شیر افضل خان او تاسو لکه مروت او موږ مروت قوم ته حاصله ده. نو آیا چې ایخ ټایم چې د دومره پوره صوبې پښتونخوا چې کوم جبر او ظلم او بربریت شروع او هغې ته په نره باندې او په غیرت باندې درېدلو، نو شیر افضل خان مروت و. نو تاسو زه هغه لکه مروت خلکو ته وایم چې آیا دی د ټول پښتونخوا ټول پاکستان چې دې خلکو ته درېدای سي، نو آیا لکه مروت باندې چې سخته راځي لکه مروت باندې چې اپریشن کیږي، نو آیا چې تاسو لکه مروت دپاره دی نسی درېدای؟ په ویډیو چې د ویلي دي چې ما به لاشي تاسو مونږ به دلته مړوي ټول پس ته به دلته اپریشن کیږي، نو تاسو ولې دې باوجود
دا تنقید او دا چې کوم دلته مخالفین دي چې جمعیت لکه مروت چې د موږ جمعیت چې کوم کسان دي یا د خانیزم کسان دي هغه خلک ولې دا هغې کسانو پروپیګنډې چې د نور خلک په دې باندې تاسو عمل مه کوئ ځکه چې شیر افضل خان ټوله صوبه راچیږه وایسي ټولې صوبې چې حق باندې دی خلکو ته درېدای سي نو تاسو اپریشن دی لکه مروت چاته ورکوای سي دا غلطه خبره ده دا غلطه پروپیګنډې تاسو سره کوي اخیره بله خبره دا ده چې کله دا خلک چې کوم مشران او کوم دلته دې لونګیو والو په دې مروت چې کومه جرګه ده په دې چې د الیکشن ټیم چې دا اکثریت خانیزم سره او ټول خرج سلیوله ټولو ضمیر خرج کړی نو آیا چې هغه خپل ضمیر خرج یو سړی خرج کی هغه سړی به تاسو دپاره حق خبره چرته وکړي تاسو د خلکو شیر افضل خان هم ویلي دي مونږ بار بار وایو چې د مروت قومي جرګې وصي کول پکار دي نوې کابینه جوړول پکار دي او هغې کابینې چې باقاعده عهدې ورکول پکار دي او هغې کابینې په سوشل میډیا لکه مروت عوام ته مخامخ حلف اخیستل پکار دي حلف ضروری ده چې زه به کوم سره غداري نه کوم زه به کوم سره ولاړ یم زه به په حق باندې ولاړ یم زه به کوم خرچونه زه به کوم سودا نه کوم زه به کوم یوې هر یو تاسو به وینو چې چېرته میټینګ وي ننه کمرو چې دو کی تاسو مونږ ته څه پته ده چې څه وشو کومه فیصله وشو خو کم از کم حلف اخیستل پکار دي د لکي مروت هر یونین کونسل چې هر یو مشر اخیستل دی چې پکار دي داسې نه چې دی چې اوس جمعیت اکثریت زیات ته تاسو په ټولې په مروت قومي جرګې باندې تاسو هغه وکړو چې دلته خانیزم یا جمعیت دې کسان دي په چې زیات نو داسې قومونه دي چې زه به داسې ووایم چې ادمزی قوم ده دې نه نور داسې غټ غټ قومونه دي چې هغې مشران نسته پکې نو کم از کم مروت قومي جرګه موږ منو پکار ده چې موږ ته داسې مشران مخې ته رایسي چا مخلصه وي قوم دپاره خدمت کول غواړي او داسې هو نه چې دا په الیکشن ټیم چې خرج سي نو به ما کوم خدمت چې وکړي نو صرف ما کیسې مطلب دا ده چې مهرباني وکړئ دې خبرو چې مه راځئ دا کوم چې د پی ډي ایم به زه ورته ووایم چې کوم دلته د لکي مروت چې شیر افضل خان پسې د مروت قوم چې د جمعیت او خانیزم کسان دي هغه یو پروپیګنډه شروع کړې ده او هغې خبرو چې تاسو ګمراه کوي نو مهرباني وکړئ په هغه باندې عمل مه کوئ ځکه تاسو مخې ته ده حق خبره دلته هیڅوک نسي کوی حق خبره ابا شهید کوم د لوخیل کوم دلته خپل جمعیت کسان دي تراب صاحب دو چې کوم کس مړ و هغې حق خبرې ته دو ته بیان نه کور حق خبره چې کومه دو سره قومي جرګې واده کړې وه هغه سر ته ونه رسوله زه صرف دومره وایم چې مروت قومي جرګه یوه خبره دې دا ماته وښیي یوه خبره دې په سوشل میډیا دې قوم ته وښیي چې موږ داسې یو کار کړی دی چې په قوم باندې ده موږ سر ته رسولی ده تاسو به لیدلی چې دلته یوه واقعه سلې وه مروت ورور سره په وزیرو چې او والی و بیا دغه قومي جرګه چې سلې وه بیا یې یو څو ورځې بس هغه خو وکړو موږ سوشل میډیا باندې خو شور شرابه وه خو شاته بیا هغه ګوشي پرې شو بل څوک به غریب به تاریخانو ته دغه قومي جرګه چېرته وه یو خبره لا سر ته نه ده رسولی بیا به زه ووایم چې برامخیل شدي الله چې کوم دغه د فورس نه تعلق لري په هلته اف سی چې ملازم و موږ بار بار ویډیوګانې ورته کړي دي او هلته پانسیګاډ چې پروت ده غلطي یې چا ده فورس کس و بس پانسیګاډ ته لاړو نو دې کوم مشرانو ته پکار ده د فورس سره خبر پکار ده چې دې بچیانو ته دا کس راوستول پکار دي مروت کومه اجتماعي کار یې وکړو چې سر ته رسولی نو که نه یې رسولی نو مهرباني وکړئ چې دا موږ شیر افضل خان غوندې شیر افضل خان چې کوم وایي ما په ریکارډ باندې ویډیوګانې پرتې دي چې 3-4 سال پهله راسې زه دا نارې کوم چې مروت قومي جرګه دې نوې جوړه سي په میرټ ته مشران راشي او هغه خلک ته راشي چې کوم خدمت کول غواړي نو مهرباني وکړئ دې خبرو چې مه راځئ
مروت کوم چې کله شیر افضل خان په ټول پاکستان چې پی ټی آی عمران خان سره په نره په پښتو په غیرت باندې ولاړ ده موږ د عزت شملې چې کړې مروت کوم نو آیا چې د نور پاکستان نور صوبې د صوبې چې نورو ضلعو خلکو سره په حق باندې ظلم چې چا سره شوړي هغه سره درېدای شي بیا تاسو چاته زیاتی ته نسی ورکوای دا د هغه خلکو یو ګټیه سوچ ته چې شیر افضل خان باسي مینه جوړ سره لاړ شیر افضل خان اوس په دې موقع باندې تاسو بیا وینو چې نه ګوهر نه عمر ایوب چې کوم مین دو حق جوړیږي چې هغه دومره سټرګل نه ده د پارټۍ دپاره عمران خان دپاره چې څومره د شیر افضل خان مروت د دې عمران خان دپاره پی ټی آی دپاره پی ټی آی ورکرو دپاره حق خبرې دپاره د کوم سټرګل د دې شیر افضل خان ده دا چانه پټه نه ده هغه که لږ وړو خبرو ته لکي ضلع ته نسي لکي مروت ضلع ته نسي لاړ ډېر غټ جنگ د په مخه کړی دی عمران خان دپاره تاسو موږ ټولو دپاره تاسو موږ مستقبل بچیانو دپاره نو زه صرف دومره وایم چې دلته لکي مروت چې یو سړی چوک زیاتای ظلم د لکي مروت عوام سره نسی کوای او نو اپریشن کېدای شي په دې باندې غیره نظر د شیر افضل خان او چاته مو به خړې ته ور نه کي مننه جې شکریه